نو پردے سڑے کور کې ولیدو ښځې ته وی چې دا ولې هغې ورته وی چې سړیه چې شور وانه چې دا سړی زما د پلار د کور یار خو راغلی و مېلمستیا مې ورته وکړه لږه ورسره کېناستم نو هغه خان د ضیاءالحق صاحب د پلار د کور یار نو کوشش کو زور بکو زکا چې پرایویټ سړی غیر سرکاری سړی د یو ملک سربراه نه سړی داغی ریسیو کولو لا پا ایرپورٹ باندے زمونگ دمل صدر مملکت ورزی او آغتا بیا دا 19 توپو سلامی کی دی کچھ چل پا دی چل عزیزانو زن پوئے بیا پدے ملک کے آغا خانیت لگیا دے اسپتالو نہ جوڑی پا کوئٹہ کے ورشی یو اسپتال شروع کرے دے چھے شاید چٹولا کوئٹہ صوبہ کے بعد دا سے اسپتال میں نننا کال یو نیم کال مخ کے زچ تلیوم نو لنٹرونو ته رسوله او شاید چې اوس به کمپلیټ شوی کراچۍ کې دی اسپتال شاید چې د 500 دے کا 200 بیڈو اسپتال آغا خان جوړ کړي عزیزانو مونږ په دې ملک داغا خان اسپتال قبلولو تا قطن تیار نہیں او کراچے تا اسم ززما دا کراچے خلق تبا کلمے پہ تیروم چی داغا خان اسپتال تا چی ورنش صوبہ سرحد کی خوبہ انشاءاللہ رانا نجوڑی ستاسو د دعا په برکت صوبہ سرحد کې د مرګري چې دی ټول پکوړې پخې چرته پکوړو والا ګوره هغه خانه صوبہ سرحد کې برانه سر نه اوچتای یو سړی دی چې ماتا دا معتبر ذرایع سره را رسیدلې ده چې زمونږ د پیښور پوسټ ماسټر جرنل چې دی هغه خانه دی او هغه دا کوشش کوي چې په ډاکخانه کې هغه خانیت رانه نه باسي حکومت تی فوراً تحقیق کی که دا پوسټ ماسټر جرنل هغه خانه وي فوراً د ډاکخانې نه لري کینی بیا به حکومت ذمہ وار ٹھیک شو زما عزیزانو عرض داو چې په دې ملک به اس فتنه سر نه وي اوچت کړي اس فتنه خو کله دې ملک قانون هغه وي چې د کم قانون په نظریه باندې د عمل د هندستان نه جدا شوی دا مسلم لیگ چې دانن جنیجو صاحب سرا ایت غم نشتا سوا د مسلم لیگ د تنظیم نه پاکستان ابتدام مسلم لیگ کو کړي وا پیرنګیان چتل دوی له پاکستان ور کړو ځکه چې دشمنانو له خو ځکه نه ور کولو چې د پیرنګیانو دشمنان او دا مسلم لیگ کے دوستان نو جتو دی کھوتی اتھیان کھلوتی پاکستان چې د کمزه خراوا امل ته ودرې دا بیا خبره مسلم لیگ تراغلی تننو ګوره دا شرمېدلې حکومت چې ستا په پیښور کې د چواړیانو د جمعدار
فیصله د ملک وزیر اعظم نشي کوله هغه وزیر اعظم بستا د ټول ملک نظام څنګه وچلای او هغه ملک وزیر اعظم بستا په ملک اسلام څنګه راوړي تاسو خیال راغلی کمیټه میر خود کوړیانو مشر جمعدار ته وایي قبل څه چل پکی لوی جمعدار د چوړیانو چې هغه ته میر وایي د چوړیانو د جمعدار په فیصله ستا د ملک وزیر اعظم ټول ورځ دلته تیرا کړې وا او جوړه ونه شو اوس عدالتونو ته خبرې لاړې په عدالت کې چې کومې خزي دوی ممبران پوس پرې کړو دا هغه خان نوم څه لاله دا خپل پلشت لګي راټینګي دا د چا خزي دي چې دا په کمیټي هال کې بدالکانو سره په غیږ کې ناست دا د چا خزي د دوی کار څه دی سړی ټول تباه شو چې د کمیټې ممبران به خزي بے غیرت و بے حیا بے شرم دا سی بے غیرت و دود حکومت نم اغسطل زنقوا دا عبید اللہ راغے مظاہرہ کا مطالبہ کو دا رکشا مظاہرے و مطالبے بے غیرت تکے بے حیا تا بے شرم تکے دا د چا خزي دي چې دا په کمیټه کې د دې ممبرانو الکانو په غیږ کې بناستي نن په هغه جنکو په الیکشن جګړه ده کنه شرمېدل وایي کنه په جنکو جګړه ده یو ډله وایي زما جنکۍ خیري بله ډله وایي زما جنکۍ جګړه په جنکو ده پکې هائی کورټونو ته لاړ پکې ججانو ته لاړ ستا د صوبې حکومت د یو میر فیصله نشي کولی ستا د ملک صدر هغه نن ستا د ملک د چوړیانو د جمعدارانو فیصلې نشي کولی اب ستا په ملک اسلام راوړي وګورئ ورشئ په کننګم پارک کې نن جلسه ده زمانو میں ڈیر بڑھ چڑھ سراول کڑے ہو یہ جمعہ پڑھائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے پلانے کریں گے ڈنگڑے کریں گے پوسٹرے بتا سلی دلے ٹھیک دا ماتوی تقدس حرمین شریفین مونگا اجدغات سے بلا دے کانفرنس کو مالدہ خودیر خکار دے کزوزگارم زبم درشم آچے پکی گورم صحبہ مولیانی پکی لکلی اغا مولیان چی زیاولک تا دا بقا دعاگانی اغا مولیان چی زیاولک سر پا اسملو کے ناس اغا مولیان چی پا سینٹ کے پرویزیانو سر ناس کے شریعت بل جوڑی لگیا اغا خانیانو سر ناس کے شریعت بل جوڑی لگیا آغا نامی پا پوسٹر کی لکلی بے پوسٹر کی لکلی چی مہمان خصوصی وہ پا کیا اوقاف منشتری دا اصول نو چا پوسٹر راوڑو مال چه د دې ګیرې نه دی وسونی سم او راکاږم دی او په دا سرک دی دا د ملا سرمن په دی سرک راکاږم تا خدای هلاک کړه تا ځړې په عمر کې زه د وزیرانو په مجلس کې لیدلی یم د وزیرانو په فنکشن کې دی لیدلی یم پرونه مو لیده لیده بیګا چې چا دعاګانې کولې چا پکې تقریرونه کول سو قرآن دې رستو کېده مولیان پکې چا ورته کرسی نه پرېښود وہی شرم تم کو مگر نہیں آتی شرم تم کو مگر نہیں دا د ضیاءالحق مجلس تتلل داسې د قرآن په ولیتلطف سره جخت لیکلي دي چې چا درته کرسی نه پرېښود پکار خداو چې عالم سړی به سر لست ناست وي علماء وګورئ بیګا په لسم صف کې ناست دعا د پاره چې تا ته التجا وشوه نو د لسم صف نه داسې راغی دعا وکړي خدای ملک ته ترقي ورکړي صدر صاحب له خدای عمر ورکړي خدای دې رښتیا عمر ورکړي وروره موږ خو یې وږي ماړه کړو ډېر ښه عمر دی خدای ورکړي ډاکټر صاحب یې درې څلور میاشتو کې ځي مال خدای دې درې څلور کاله کې هم نه بوځي ایله خو یې زمونږ کار شروع
نو زما عزیزانو عرض داو چې ټول قوم د قوم یو موټی شوی نه یی او د ملک قانون هم قرآن کړی نه یی او دا ملک تاسو دا غخانیت نه پاک کو یام د مرزایت نه پاک کو یام د شیعیت نه پاک کړو یام د پرویزیت نه پاک کړو یام د بهاولیت نه پاک کړو یام د چکرالیت نه پاک کړو کمړم نو راشي په قبر می متیازه وکړو واحد علاج د پاکستان قانون قرآن او حدیث کول سعودی عرب کې وګورئ چې قانون قرآن او حدیث ته د یوې فتنې نامه څوک اخیستی شي دا نورانی چې بریلی دی په مدینه او مکه یې بند کړی دی چې ته به نه راځې زما په دې خبره پوهېږي حرمینو ته به ته نږدې نه راځې شیعګانو ته موږ مظاهره تقدس حرمین جلسه کوو 1200 شیعګان یې مړه کړه د جنت المعلا سره 1200 او سعودي حکومت وی چې که نور ټک کوئ نو نور مردارو خمینی تڑپا کے جوڑے کرے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے مل تم کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ اور بھی ادھر ماریں گے اور بھی مردار کریں گے اگر تم نے ادھر شرارت کیا داد رسول اللہ اگر روزہ ندا چه پیرنگیانو د لاش وستو د پارا سازش کړي او سردار کونین بادشاہ ته په خوب کې وویل او هغه دواړه بیا د تاخانې نه پیرنګیان راوویستو په تیلو کې وسوځو مکه او مدینه باندې با داسې حکومت وی چې انشاءالله هغه ته به څوک کاږه نشي کوي کاږه به نشي کوي شیعه څوک دی او دا د کومې مور زامن دي دا مونږ خو دلته ورولي کوو ورسره رښتیار ته ما چې دغه نه کوو کني والله چې داسې د مالګې غوندې درته هړپ مالګې آغا خانیت سکیم دے جلسے دار و مدار پہ یو ٹکی دے چې آغا خانیت سکیم دے چې چترال او گلگیتونا دا ځان له یو سټیټ جوړی مونږ به د چترال مسلمانان زاړه او ساده مسلمانان دي والله چې ځان پکې مکی او دا آغا خانیت سټیټ تل پرې نه دي کوهستانیان دا د غرونو زاړه مسلمانان دي اغا خانیت خوده اغا خپلا زیپ چترال بازار کی جوړ کی چې کوم ولا چترالیان وران کړ دا مونږ را ټینګړي دي دا دالی ونی کینی دلته والله چران آرامي سړی پاتې نشي او مونږ ورته وایو چې خیر دی دا تبلیغي جماعت والا کوشش کوي ګوره خبش مسلمانان بشي کینی دلته تت والله کرانو نو زما عزیزانو عرض داو چې هغه خانیت فرقه مونږ په دې ملک برداشت کول نه غواړو هغه خانی افسر 18 گریډ تنخواه معلومه کوي او د غیر هغه خانی افسر 18 گریډ تنخواه معلومه کوي چې دې ضیاء الحق ورته څومره مراعات ورکړي دي زما په دې خبره پوهیږئ د 18 گریډ تنخواه د هغه خانی معلومه کوي چې څومره ده او 18 گریډ تنخواه جونیجو دے 5 نکاتی پروگرام پیش کرے دے پا دغا سترگوڑن شے چے دا تپے گورے ایم اے و بی اے والا تا جونیئر کلرکی نہ ملاوی ایم اے و بی اے والا تا نئی روشنی سکول چی سپینگیری پکے لسم پاس کی دا بچکے پزان بے سورے کور دیوران جپتی بچکے پدوی بچکے وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زاڑا لکان پردے مور بچی در پدر ورشی پولیس برتی شورودا پولیس برتی شورودا د ایس ایس پی او د ڈی ای جی او د ڈپٹی کمانڈنٹ پا میز باندے د بی اے والا او درخواستون سپائی توب د پارا پراتی دا دا اوریدو خبر ز تاسو ته نه کوم دا د لیدو کوم
د بیه والا درخواست پیتوب چې زما عمر کور شي او ورېچ کېږم لګیا نو تیر شوي نن یو الک ماته وویل چې رور مې بیه